السلام علیکم. شهبازگڑھا د ستړو ځای. نن زه شهبازگڑھا کې یم چې دې ته ستړو ځای ویلی دی. تاسو ته لیک ښیم او دې تاریخ متعلق به لیک تاسو ته خبرې کوم. دا شهبازگڑھا ده کوم ته د ستړو ځای ویلی شي او تاسو ته کې د دې ځای یو څو تاریخي خبرې به تاسو سره کوم، خو لږ غونته کې مخکې ځم بیا به دې تفصیل وایم. فی الحال د دې موجوده پوزیشن چې کوم دی هغه لږ غونته کې چینج شوی دی چې هغه داسې دی، خو د دې چې کوم زوړ پوزیشن و هغه خو اوس دلته تاسو ته نشي ښکاره کېدی، خو زه کوشش کوم چې د هغې ښکلې ښکلې زاړه یادونه چې کوم دي دا تاسو ته زه رایاد کړم. مثلا دا ښکلې ښکلې کبابونه والا او دا ښکلې ښکلې کسابان او داسې دا ښکلې ښکلې لواران چې کوم زموږ د زړې زمانې یو ډېر زیات زوړ یاد تازه کوي چې هغه دا بټۍ ده چې په دې کې زمونږ دا ټیکنیکل خلک چې کوم دی چې دا په دې وجه باندې خلکو د دې نومونه لوار، ننداپ، ګوجر یا داس ټایپ نومونه ایښي دي، خو دا ټیکنیکل خلک دي او دا زمونږ د دې ځای چې کوم ټیکنیکل څیزونه دي هغه ټول دي جوړي او دا د خپل علم نه راسته دی. داسې چې زه د نور مخکې لاړ شم نو ما سره دلته کې دا ډېر زوړ د کساب دکان ښکاري او دا خو خیر نه وي دي. یو بل د دې چې کوم عام شی دی هغه دا دی چې زه چې کوم وینم دلته هغه دا چې دلته کې دا کلی چې کوم دی دا د کم از کم 500 یا د دې نه سال نه زوړ دا ټول کلی دلته کې آباد دی، خو دا اوس تاسو په نوې شیپ کې وینئ او هغه شیپ ته دی لږ چینج شوی، لږ نه بلکې ډېر زیات چینج شوی دی. 500 سال مخکې به چې کله دلته کې غټ غټ بزنسمینان او خلک راتلو نو دی حالات بل شانتي وو. اوس چونکې دا بالکل په چینج شکل کې دی نو زه تاسو ته دې لږ غونته کې چینج شکل هم ښیم او دلته اشوکا نومې چې کوم دغه زاړه آثار قدیم وو هغه دلته کې اویلیبل دي او هغې ډېر ښکلي په غټو غټو کاڼو باندې په خپله ژبه کې څه لیکلي هم دي. دلته کې به پخوا په زمانه کې یو کړی و د کبابو کړی و چې هغې ته به دادا کړی وي یا ماما کړی به ورته وي، خو اوس هغه خاندان چې کوي هغې دا ټول کړي چینج کړه او دادا کړی او ماما کړی او چاچا کړی وغیره وغیره لالا کړی د دې نه جوړ کړ. خو د دې هغه زاړه خلک چې کوي هغه اوس هم شی چې دلته کې مونږ ته میلو شي. دا ایریا چې کوم ده بجای د دې نه چې د دې د خپلو 500 سال د دې چې کوم لایف دی نو هغې تېرول نه پس د دې شکل چې دا ډېر زیات ماډرن پکار او پکار چې دلته کې د دنیا هر قسمه اکوپمنټس او هر قسمه سهولیات دلته موجود وي، خو افسوس دا دی چې هغه دلته کې نشته دی. خو د دې ځای مشهور شی چې کوي هغه دا کباب دی چې دې لپاره خلک د ډېر لرې نه راځي او دا کباب دلته کې خوري. د چا نومونه لالا کړي، د چا بابا کړي، د چا ماما کړي، دا لالا کړي، خو د دې هغه خوږوالی یا د دې هغه چې کوم ناسته ده هغه ډېره ښکلې ده او دې لپاره ډېر ښکلې یو پورشن جوړ کړي. تاسو کتلی شئ دا ګورئ ځکه خلک کیني او میلمانه او ډېر مزېدار ښکاري. لږ مخکې ځم او یو بل شی تاسو ډسکس کوم چې دلته کې ډېر زاړه آثار قدیمه هم شته. السلام علیکم، خیر دی بچې، ټیک ټاک. دلته کې څه آثار قدیمه هم شته دی چې هغه موږ سره دلته کې یو غر دی او په هغې باندې اویلیبل دی. د مردان د ټولو نه زوړ بلکې د مردان نه د پورې علاقې د ډسټرکټ سوابي بلکې زه وایم چې د ټولو نه زوړ چې کوم دغه دی څه ورته وایي کلی دی نو هغه دا شهبازگڑھا ده او دلته کې به ډېر لوی خلک راتله او شهبازگڑھی چې دلته کې بود سرای به وه هغه بود سرای چې کوم هلته کې به بودیست راتله او هغوی به دلته کې په هغه سرای کې پاتې کېدل او خپل بزنسز یا د خپل مذهب سره ریلیټډ چې کومې خبرې وي نو هغه به هغوی کولې. زه تاسو ته لږ غونته کې نور مخکې ځم او شی چې دلته کې انډینګ وکړم د هغې وجه دا چې د بانګ اواز ما اورېده د هغې نه مخکې چې هغه بانګ دې شروع شي او زما ستاسو رابطه دې کټ شي نو زه به کوشش کوم چې خپل انډینګ دې وکړم. دا یو ډېر ښکلی او تاریخي کلی دی او دلته کې د آثار قدیمه ډېر شي مختلف ځایونه دي تاسو یې کتلی شئ. چېرته چکر ولګوئ او دا وګورئ.
تاسو دا وګورئ ستاسو هغه علم چې کوم دی نو دا به خو هم په دې کې به هم څه والی راشي خو د هغې نه علاوه دا یو ډېر پرفضا مقام دی. تاسو به دلته ډېر خوشحاله شئ. دلته ډېر ښکلي ښکلي خلک بس تاسو ته په خیرالي وي هرکلي به درته وي او ستاسو خدمت به کوي. خپل ډېر زیات خیال وساتئ او ما په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. السلام علیکم ورحمت الله.